نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو که یو انسان د جنازې په منځ کې لیټ ورسی او هغه نه دوه درې تکبیرات شوي او دا بیا د امام سره شریک شي او بیا امام سلام وګرځي، نو دا باقی یعنی دا فوت شوي تکبیرونه به دا څنګه راګرځي؟ علامه شاملی کلی دی وعند ابي يوسف رحمه الله يدخل لبقاء التحريمه فاذا سلم الامام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى. فقها فرمایي چې مقتدی په هر حالت کې د جنازې موز وخت کې رسیدو، اگر چې امام سلورم تکبیر ولی نه کړي او چې د سو پورې امام سلام نه ګرځولې، نو مقتدی چې په کم حال کې هم رسی بس د امام سره د فورا شریک شي. نو چې څومره تکبیرات د امام سره رالل پاغي کې با خپل مسنون دعاګانی وي، چې کله امام سلام وګرځي نو په دې صورت کې د دې مقتدی دوه حالت دي. یو حالت دا دی یا خو بده ته د دې خبر علم وی چې په کم تکبیر کې دا شامل شوی دی د امام سره، نو دا دویمو یا دریمو یا سلورمو یعنی د تکبیر متعلق معلومات پوي، او یا بده ته معلومات نه چې دا سویم تکبیرو. نو کو معلومات وی نو چې کم تکبیر کې شامل شو د اک تکبیر موافق دعا دی وی، لکه جنازې موس کې چې کله اولنې تکبیر وشي نو ثنا به وی، دویم تکبیر نه پاس درود شریف ویل دی، د دریم نه پس د میت د حالت مطابق کو بالغ سړی یا ښځه وي نو اللهم اغفر لحینا و میتنا وغیره دا کلمات پوي. نو چې کم تکبیر کې شامل شوی دی او دته دا معلومات می چې دا دویم دی یا دریم دی، نو دا غي موافق دعاګانې به مسره وي او تکبیرات په پوره کې سلام به وګرځي. او کنه دا سړی ور داخلي دو د امام سره په جنازې مسکه او دته دا معلومات نو چې دا سویم تکبیر دی، نو په دې صورت کې فقها فرمایي چې څنګه دا شامل شي د امام سره، نو اولنی تکبیر نه پس بدا الله اکبر چې وای نو بیا به ثنا وای سبحانك اللهم وبحمدك. بیا کو د امام سره نور تکبیرات وی او هغه سره به ترتیبوار ورپسې درود شریف هم وای، او کو امام سلام وګرځولو دا درې تکبیرونه شو او دا پکې شامل شو د ثنا ویلا امام سلام وګرځولو، نو دا غي نه پس پدا بل تکبیر وکي ورپسې به درود شریف وای، بیا به بل تکبیر وکي ورپسې به د میت د حالت مطابق مسنون دعا وای، سلورم تکبیر نه پس په خپل سلام وګرځي دوانو طرفونو ته. و دا هغه صورت کې چې د تدا یقین وي چې جنازه لا پځې پرته ده، کو چرته د جنازې د اوچتې دو خطرات خلکو کټ اوچتولو، نو په دې صورت کې فقها فرمایي چې دا سړی بس صرف اور صرف د تکبیرات او قضا راوګرځي، بدی کې چې کومه مسنون دعاګانې دي اق دعاګانې بنوي. والسلام.